د بینظیر د روپو اهم معلومات د سرشیر کوم کم کسان چې په اولنۍ پیر باندې د روپۍ راغستي یا کمو کسانو کارډونه بلاک شوي یا ځینې داسې کسان دي چې د مخکې نه دا روپۍ اخلي او اوس ورته هم دا روپۍ میلاویږي دوباره اندراج کړی او بیا ورته هم روپۍ میلاویږي نو دا معلومات چې دي دا د دغې کسان دپاره دي بل دا د ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره نو تاسو راغلی دا ویډیو مخکې شیر کوئ چې د نورو کسان ته هم رځي چې سبا ورځې مشکله چې ده دا ورته نه جوړېږي په ویډیو کې اکثر موږ خبره کړې خو ځینې کسان ویډیو پوره ونه ګوري نو د هغې خبرې چې دی هغې په کمنټس کې لاندې تپوس کړی کوم ویډیو چې موږ کړی او په ویډیو کې موږ خبره کړې نو د هغې نه لاندې کمنټس کړی او د هغې تپوس چې دی دا کړی نو ویډیو همیشه لپاره چې دی هغه پوره ګورئ او دا لایک شیر کړئ نو دا د ویډیو چې دی دا هم لازم ورکوئ نو د بینظیر د روپو نوی قسط چې دی هغه شروع شوی دی نو په دې کې زیاتر کسان چې دي هغه د دې پروګرام نه ایستلي د هغو کارډونه چې دی بلاک شوي دي ځینې نوي کسان دي چې هغه را درنه شوي دي او هغه خوشحاله شوي دي هغه دا وایي چې غریبانانو ته اوس میلاویږي د دې نه مخکې به وي مالدارانو ته میلاویږي کوم چې اوس وتلي دي موږ ته خو کمنټس کې که نه موږ ته پته لګي هغه اوس دا خبره کوي وایي د دې نه غریبانان ویستل او مالداره چې دي دی پکې یو ځای کړل نو په دې خبرې په دغه ونه پوهېږم چې د اوسه پورې تاسو ته میلاوېدل نو تاسو غریبانان وایئ خو چې کله ترې ویستلی شوئ نو تاسو اوس وایئ چې مالداران پکې یو ځای کېږي او غریبانان ترې وکاږي او کم چې نوي کسان دي نو هغو ته اوس پته ولګي چې په دې کې غریبانان یو ځای کوي او مالداره چې دی هغه ترې وکاږي نو په دې ځکه کې زه نه یم پوه چې تاسو وایئ خو دا پروګرام چې دی دا د غریبانانو لپاره دی خو په دې کې شرطونه دي هغه شرطونه تاسو له فالو کول چې دي دا پکار دي چې هغه شرطونه تاسو فالو کوئ او زموږ ویډیوګان ګورئ نو تاسو په شرطونو باندې چې دی به دې پوهېږئ موږ به دې باندې ویډیوګان هم کړو په راتلونکي وخت کې ورته هم راځي نو کله چې تاسو د دې پروګرام دپاره اوس اهلې نو تاسو ته به 3 کاله چې دي دا روپۍ به میلاویږي به دې ځان پوه کوئ 3 کاله پس چې دی تاسو ته به د دوباره اندراج دپاره میسج راځي چې هغه دوباره اندراج تاسو وکئ نو تاسو ته به روپۍ میلاویږي هغه دوباره اندراج تاسو وکړو ستاسو مالي حیثیت برابر شو نو تاسو به د دې پروګرام نه چې دی هغه به وځئ د هغې لپاره به زموږ زړې ویډیوګان چې دی به ګورئ داسې نه چې سبا ورځ درته مشکلې چې دی دا جوړ شي او راتلونکي ویډیوګان به هم راځي نو دا د نوي کسانو دپاره دا پیغام دی چې دا کار به تاسو کوئ چې 3 کاله پس به تاسو ته دغه دغه کېږي او په راتلونکي وخت کې به دې کې نوي نوي اپډیټ چې دي دا هم یوځای کېږي کوم چې زاړه کسان دي او هغه وتلي او د هغو کارډونه بلاک شوي نو خو بلاک شوي دي تاسو پاسپورټ او یا ګاډی یا جایداد په نوم باندې یا زیات لوړو داسې قسمه قسم اکاونټ غټه روپۍ تلې راغلي د دغې د وجې نه ستاسو اکاونټونه چې دي دا بلاک شوي دي تاسو مالي حیثیت چې دی برابر شوی دی نو تاسو دا داسې مه وایئ چې غریبانان چې دی هغې ته وکاږي او مالداره پکې یو ځای کوي راتلونکي 2 کاله چې دی تاسو رجسټریشن نشئ کولی 2 کاله پس چې دی تاسو به رجسټریشن کوئ داسې به تنګول نه کوئ چې دفتر ته ځئ او هلته کې کښېنئ تاسو وایئ چې موږ ته به روپۍ میلاو شي او موږ به رجسټریشن وکړو نو نورو کسانو ته چې دی د دې نه تکلیف جوړېږي 2 کاله صبر وکئ تاسو چې کوم تاریخ لیکلی دی په 8171 باندې چې کله تاسو سرچ وکئ نو په هغه تاریخ باندې تاسو هم تللی شئ او د هغه تاریخ نه وروسته چې دی خپل رجسټریشن کوئ کم چې زاړه کسان دي او هغو ته د دوباره اندراج میسج نو راغلی تاسو هم ټایم په ټایم باندې په 8171 باندې خپل اهلیت هم ګورئ او خپل ورځې چې دا ګورئ چې دومره وخت مخکې موږ رجسټریشن کړو نو 3 کاله پس چې دی دغه چې دی دوباره اندراج چې دی دا به تاسو کوئ هر ټایم چې کوئ اوس په هم ځینې کسانو ته راغلی چې تاسو دوباره اندراج وکئ نو خپل اهلیت لازم ګورئ په 8171 باندې ګورئ چې په هغې ګورئ نو تاسو به دوباره اندراج میسج راغلی نو تاسو په ټایم باندې اندراج وکئ نو روپۍ به درته میلاوي که تاسو غریبانان او اندراج په ټایم ونه کړو نو بیا به هم دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي که اندراج وکړو مالي حیثیتو برابر نو هم به نه میلاویږي بار بار تپوس کوئ بار بار درته زه په هره ویډیو کې چې دی دا وایم نو ځان هسې هم مه پازوئ او نور خلک چې دی دا هم مه پازوئ که اهل نه نو 2 کاله به صبر کوئ او که اهل یې روپۍ درته میلاویږي 3 کاله به درته میلاویږي 3 کاله پس به دوباره اندراج کوئ که غریبانان وایي روپۍ به درته میلاویږي او که مالي حیثیتو برابر شوی نو بیا به درته دا روپۍ نه میلاویږي